کله چې نبي علیه السلام په مدینه منوره کې 9 کاله تېر کړل د هجرت نه پس، او په دې کې نبي علیه السلام ډېر رضاګانې لیدلې. آخر تر دې کې چې هغه یو ښار هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه هم فتح شوله. په دغه 9 کال د زموږ میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېده چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک یې بلکل د وږې تږرې ناست دی، قات سالفې ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دې باندې حمله وکړې، په مدینه منوره حمله وکړې، د مسلمانانو حکومت ختم. ځکه دغه زمانه کې د روم د حکومت څو دې به ځان ته سوسر طاقت ویلی. دوی بادشاهي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاهي ده. هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابلې یو بله بادشاهي میږي. هرقل بادشاه دا وغوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کوم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی، نه ورته یو دروغ خبر رسېدلی، د ده ویره دا موقع ده د حملې کولو، ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یې رسول نبي علیه السلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و. کله چې هغه خط ورسېدو، په دغه زمانه کې ابوسفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی. دی د مکې نه تللی و بغیر د تجارت له. هغه د ابوسفیان وغوښتو د نبي علیه السلام متعلق یې داسې تپوسونه وکړه، ابوسفیان ولې ځوابونه ورکړو. و د هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل نه د سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی. او داسې دی ته خپل تخت باندې ناست و، زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي، یوه زمانه را روانه ده چې بېلته به د هغې قدمونه رارسي. دا زه دم هغوی کتخه کوي او دا خبره وکړه کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلي وي. دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان کوو. چې دا خبره وکړه خلک انقلاب شروع کړو، غوغا شروع کړه. ها که دې ایمان راوړئ نو دی ووېرېدو. یې خلکو ته ویل ما خو هسې ټوکې کولې، تاسو مې کتل چې تاسو په خپل دین په څومره مضبوط یې. بدبخته بادشاهو غوره کړه دین اسلام یې پرېښوده. نبي علیه السلام ته خبر رارسېدو، نبي علیه السلام وفرمایل دنیا او د دنیا بادشاهي غوره ده او آخرت یې پرېښود. که چېرته دی ایمان راوړی د ده د وجې نه په روم کې ډېر خلک مسلمانان شو او ځکه بادشاه و. دغه چې بادشاهي مې د لاسه ځینې د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی، خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی له دې اوس موقع ده، ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. په دغه ځای چې اوس پرې حمله وکړه 40,000 لښکر بریلیانو تیار کړه، 40,000 او د نبي علیه السلام مقابلې ته روان شي په مدینه منوره باندې د حملې کولو لپاره. دلته نبي علیه السلام ته خبر رارسېږي. الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه دی هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده. نبي علیه السلام صحابه کرام راټول کړو، دا په ډېره زیاته بېتمتیا ده چې هغه بریم نه را روان شي او په مدینه منوره باندې بل کړي. ځین چې نو ورله مخکې لاړ شو، نو ورنه مخکې ځي ځکه دا به بېخوندتیا ده چې هغه راورسېږي په نو باندې حمله وکړي. نبي علیه السلام د 1,000 لښکر دار کې د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی، داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی. دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره رب لښکر تیار شو چې دا موسم چې دا سخته درکې وه، سختې درمل کې دا غذا راغلې وه. او هغوی بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي، کږېنې پخ شوي. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ځئ چې غذا لازم د دلته که مې ماسپښین سره ډیپنده شروع کړه، دې درمل ته وګوره په دغه ځای له کې ته یې ورغه او ډېر کم ځای کې دی، دومره لرې تلو
چې منافقین سپین خبره ته وي په کلاره کښېنئ درلي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځئ ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي. الله تبارک وتعالی آیت نازل کړو ای نار جهنم اشد حرا د الله تعالی د پیغمبر ای د اور د جهنم د دې ګرمونه ډېر ګرم دی. تاسو وایي ګرمي نه وځئ که نه اور د جهنم ډېر زیات ګرم دی. نبي علیه الصلاة والسلام دلته کې دوی لښکر د مسلمانانو ته وشو ډېر زره د هغې دپاره د شرمن ته ضرورت و د هغې دپاره د جنګ د سامان هم ضرورت و. نبي علیه الصلاة والسلام که اعلان کړو ته ډېر رضا کې یاره چنده راوړه. دا واحد رضا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام د چمبې ته اعلان کړی دی. مخکې غذاګانو کې به نبي علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې د اراس پاش نه شي. نن ته ښکاره اعلان وکړو چې چنده راوړئ ځکه چې جنګ به ډېر یو لوی طاقت سره دی. جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی. رومیان د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي او ګڼ سفر هم وکړه د لښکر زیات دی د ګڼ سامان هم بیشتر دی چنده راوړه. هر صحابي کې ورته روان شوم زه دې چند براونه. عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان وکړ زه ډېر زیات خوشحاله شوم. خوشحاله دا شوم چې په دې ورځ دې زما سره د فوټبال موجود نندام وی ما وی چې زه داسې خو د ابوبکر نه نمبر یې کنم داسې د ابوبکر نه نمبر اوسم چې نبی علیه الصلاة والسلام که اعلان وکړو ایټور ته لاړم. ایټور کې چې څومره سامان هغه مې کنن سپانډي وکړو او لوی سامان د پورته وشو د اوبید مرور د نبي علیه الصلاة والسلام پاو کې ورلاو او خواته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی. د ابوبکر رضی الله تعالی هم څه سامان راغستی دی راوړ به نبي علیه الصلاة والسلام کاته یې کېښود کنجلې کې هغه ورته کېناست. دونه ابوبکر سامان ته ګورم پل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا د ابوبکر نه وبېتله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی یېرې عثمان رضی الله تعالی پورته لاړو چې کور ته لاړم 300 آسونه او زر اشرفۍ عثمان رضی الله تعالی ته راوړې. 300 آسونه او زر اشرفۍ به دا اشرفۍ چې دینار ته ویلی شي با 200,000 پیسې د ډېرې قیمتي روپۍ وه. عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړ زر اشرفۍ او 300 آسونه یې را روان کړي د نبي علیه الصلاة والسلام په اړه راوستو وي د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کړه 300 آسونه یې هم وایي نه چنده ورکوي که نه موږ هم چنده ورکوي 10 روپۍ ګوره هغه ورکړلې ما چنده ورکړه. نبي علیه الصلاة والسلام دا زر اشرفۍ په لاس کې نیولي صحابه کرام فرمایي وایي نبي علیه السلام په دې لاس کې اړولې راړولې او دوی دومره ورته خوشحالېده که نه د نبي علیه السلام وفرمایل چې عثمان به نن بعد څه عمل کوي درته نقصان نه شي رسولی. عثمانه چې څه کوې کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه ده بس. دا مطلب نه چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ګناه کوه مطلب دا نه الله به نن نه بعد نه ګناه نه سات ته به نن نه بعد ګناه درسره کوي نه. دومره خوشحاله شو نبي علیه الصلاة والسلام د عثمان رضی الله د داران د ایمان لاړ. میخاله د علیه الصلاة والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره څه دې راویندي د چنده کې ما ورته ویلي الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پرېښود او نیم دا راوړی دی چې ښه یو ابوبکر نه تپوس وکړو چې ابوبکره څه مې راوړي دي ویل چې الله پاک پیغمبر د کور ټول څه باندې راوړی دی ښه کور کې زه هغه هر څه راوړي دي یا ابوبکر په کور کې د بچو ته څه پرېښي دي ویل الله پاک پیغمبر ستا او د الله نوم ورته پرېښی په کور کې د بچو د الله د الله رسول پرېږدی په کور کې چې څه وه مې ټول راوړي دي عمر یې وکړل چې د ابوبکر سره مقابله ما ورته ویل چې د ابوبکر نه نن هم نه ته ما خو د کور سامان ته تنظیم کړی او ابوبکر چې په کور کې څه بلتاره یې ټول راکړي. دا د عید د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه مې کتت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړی دا د هغې یقین و دا د هغې عقیده و علما لیکي ما تعالی دا جایز نه وي د کور کې سامان ته چا ورکړي ورکړي ځکه زموږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان ته د الله پناه ورکوه پرو سبا به خیر غواړي بیا وبه څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نشي نو د هغې نه ښه دا دی چې ټول سامان به الله په لاره کې نه ورکړه څه نه بچو به پرېږدي د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه
الله تبارک وتعالی به ورله اخ کړ شانتې به هم بس کړ. دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي دی زه به د ده نه نه وګټم بل به زه به نه وګټم. د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه چې زمونږ د یو بل سره سیالي د په دینه کې ها د دا دی هغسې دی زه به هم دا دی اخلم ښه ته به لږ وکړه زه به هم لږ وومه باید دې 1000 روپۍ وګټلې زما د عمل جوړې نه دی حلال وي خو حرام وي بله بعد ستا ته د حرام اخیستی دی ګورې په حلال مې وکړه ته په حرام مې کړې دی په بل زمونږ جوړې نه دې که نه ګورې چې دا پیسې حلالې کې که حرام نه زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده په پیسو کې ده عمل چې هغه حرام یې نه د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان ټول دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي. دو دا یه زن نبی علیه الصلاة والسلام له غریب صحابه کرام راغلل د الله تعالی که پیغمبره زموږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو او نیپو کې هغه زموږ نه مخکې شو ځکه چې موږ د منظوره کوو هغوی منظوره کوي موږ روژې نیسو هغوی هم روژې نیسي موږ ذکر کوو هغوی هم ذکر کوي خو د الله پاک د پیغمبر هغه خیراتونه کوي موږ خیرات نه شو کولی هغې صدقې ورکوي موږ صدقې نه شو ورکولی ځکه هغه مالدار دی موږ غریبان یو دا به زموږ نه په نیټو کې مخکې لاړل نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه درته اعلان ښیم تاسو به د مالدارې نه مخکې شئ دربو صحبت کړی دی فرمایل یکم نبي علیه الصلاة والسلام به دوی فرمایل به هر فرض لمانځه نه وروستو 10 پورې سبحان الله 10 پورې الحمدلله و 4 پورې الله اکبر وایه دا د هر فرض لمانځه نه کوئ د دې دومره ثواب نه چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقې بیشتر پس د هغې نه مخکې شو بیا روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د ویده کېدو که ته ابتدا وایې چې کله ویده کېږې 3 پورې سبحان الله 3 پورې الحمدلله او 4 پورې الله اکبر وایې غریب صحابه کرام خوشحاله شو زموږ د نابدارانو نه بیس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر منځه نه وروستو دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړ مالدار صحابه کرام پرې خبر شو وایي هغوی دا موږ نشو کولی چې تاسو کوئ چې موږ هم دلته راغلو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړ هغوی هم دا شروع کړ دا غریب صحابه کرام بیا لاړل نبي علیه الصلاة والسلام نه د الله پاک پیغمبر او زموږ سره یو شان بیا زموږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر موږ کوو دا خو هغوی هم شروع کړو د هغې په سنتي هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي خو د هغې ثواب ته بیا جدا دی خو بیا زموږ نه مخکې راوړ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دې کې مې هېڅ څه نشي ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی هغوی ته یې ورکړی دی اوس پکې زه څه ووایم اوس پکې زه څه ووایم دا به الله دې ته مالداري ورکړې ده دا به د الله فضل دی چې دا دې ته ورکړی دی د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونه کې وه په نیټه کې وه واضح کوم درته اوس یو بعضې کوم تاسو کوئ هر لمانځه پسې وروستو 3 پورې سبحان الله 3 پورې الحمدلله 4 پورې الله اکبر دا څه د څو تسبیحات شو سم تسبیحات شو که نه دا سم تسبیحات شو او لمونځونه په ورځ کې څه دي 15 دا تسبیحات د ورځې څو زره شو 500 نه 500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په لس باندې الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلوي د مسلمان په لسو باندې نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکړي په څو ته لیدلی 500 په نه 500 ته لیدلی دي د ورځې 500 تسبیحات چې په هر لمانځه پسې دعا وایي د دې وجې نه زه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې کله دا تسبیحات تاسو د هر لمانځه نه وروستو کوئ دا 15 تسبیحات شو نو تاسو په داسې څوک شته چې هغه 15 ګناهونه د ورځې ډېر کړي 15 ګناه څوک کولی شي ونشي کولی نو هر لمانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15 نیکۍ د 15 ګناه خو انسان نشي کولی د نیکۍ د په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شو چې هر لمانځه پسې وروستو تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر طرز لمانځه پسې موږ دا تسبیحات وایي بغض د کېدې ته ټیم کې مو وایي نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي یا ابوبکر رضی دلته مخکې شو ویناوي چې د ابوبکر مې په عدالت ګرانه ده نبي علیه الصلاة والسلام د زبرګې میاشت وه زن تاریخ او تبلیغ په طرف روان شو او ډېر زوړ افکار ورسره دی
په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې فرمایه چې د الله پاک پیغمبر نن د سوارلو راکړه چې نه درس وجران الله فی بدیک صحابه کرام نن هم څه اسونه اوښان څه خره ته کار دی چې موږ ته سواره ستا سره مردو شو بازار لاړ شي نبی علیه الصلاة والسلام ورته یې فرمایل ما سره به څه شی نشته چې زه تاسو له ادب کړم هغه صحابه کرام د هغې ځای نه په درا باندې روان شي پلورلي چې مې د نبی علیه السلام نه پاتې دي د نبي علیه السلام غوځای نه روان دی الله تبارک وتعالی آیه کریمه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم عینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون بیسترګې نه یخ کې بیده یا پس روانې کړو چې نن نبی علیه الصلاة والسلام نه د غذا نه پاتې دي ټول مسلمانان غذا له لاړل مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو زیتان دیبادان پاتې شو یا معذوره پاتې شو یا ښځې پاتې شوي یا منافقین قسم یا د غیر صحابه کرام پاتې شو ګرم صحابه کرام او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله روانېدو معالی رضی الله تعالی عنه ته یې فرمایل چې ته پاتې شه که به د تیري به خیال سات بس ساتي یہ پوری خیال ساتي خپل نای دی اور برسوي ته پاتې شه ته موږ سره بسه چې نبی علیه الصلاة والسلام روانېدو عدي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره ته ما د ښځو د بچیو سره پرېږدي ته په دنیا کې ما د زنانو سره پرېږدي او د ماشومانو سره دې پرېږدي په خپله رامزئ ایوب رضی الله تعالی خفه شو نبی علیه الصلاة والسلام درته یې فرمایل ای علي خوفه دې نه ده چې ته زما دپاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام دپاره دی څنګه چې هارون د موسی علیه الصلاة والسلام دپاره د خدای نه دې نه چې داسې ته زما دپاره شي که زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی هیڅ نه دی د دې باندې علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو علي رضی الله تعالی عنه پاتې شو او نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره روان شو چې کله روان شو ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا یو مشر صحابي دی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نو چې نبی علیه الصلاة والسلام روان شو نو ما سره وکړل هغه ډېره ټپه کیکه وه کمزورې ده یې ما ویل چې یاره بس د دې نه د دې د سفر نه ده خو په دې ورځ به لږ خوراک ویل کړم دا به لږ سرمه شي لږ طاقت به پکې راشي بیا به د نبي علیه الصلاة والسلام پسې روان شم زه پاتې شوم چې پاتې شوم بیادان مې راپیلې مې راوړه ایښي ته مې اچول لبیره دې تېرې شوې په دقیقه کې دې سپاره کرانه ده اون پرت بگرانه دی ما چیرا ممی سرمیدی و ممی پریبودا پیدن نرچی تنری رسالت سلام بسی من حتی در ویتری که تیزه که نبی رسالت نشنا بیکرار پیرسه چیه می رسول این نبی رسالت و سلام تزور دیر زیاد خوشحاله شه بیزار کسان در علی نلا پاک پیغمبر پیدن رارم پیدن اینن رسول این نبی رسالت دیسکه چی ابی مرا من پسی آواز یعنی این پسی یواز رالی خود بیان دندی رازی گره نورا ما پسی راز رالی او د دنیا نه بم رازی او الله تبارک تعالی ته بم جوازی پاس زدار تو ما را جدا بشم که افعلهم ابوذر غفاری رضی الله تعالی په سفر بعد روانه نبی ز مقام ورتوی انت کی بیمار شو انت کی وفات ایسو نه بالکل ملاج کو فات کتا در دی کو دمرم سوق نی چې کتم دفن کړي یا ساتین بعد عثمان بن رضی الله تعالی راغی چې امیدی کو یاتی جنازه په انت لتم انت دکم ده د فاتین تک شانتی رازی یادیده ایزو سره د اف زمن دربیر شو روان شو پوتی پلار باندې لا ا د سمیګیان کنه راترالو سمیګیان کنه راترالو چې البته څنګه رسیدل نبی علیه الصلاة والسلام سره معرف کته درو د الله تبارک تعالی ذکر شروع کو استغفار شروع کو سنت کرام ته ترماول د دې ځنه په نن باندې تیرې زمان په نن باندې تیرې راو ار دې چې په قدم درن مسکه نو فرمایل نبی علیه الصلاة والسلام ایو په انتهایی عزت باندې روان سر سکته ولې ځکه دا هغه مقام د جبل ته الله عز وجل دی دا ادم نه د نن فرمانه کله الله د دنیا نه پناه کړی دی عاجزۍ سره روانه ده سره استغفار او سر ټیټې ویلې صحابه کرامو ته فرمایي زر د دې زر به ذکر دې باندې وشم د الله غضب او وسه د دې زر تیریږه خو ډېر نو مدنو ډېر زره کسانې مې د نبي رسام اواز در چلانه ریدو یدین که د اودین بوم مسکه دوما اینسکه و د اواز که پیو کسانو وانه ریدو بعض کسانو برای من گیردون مسکری بعض د دویو وانه دم
اونې ته ځان له تیار کړو د ورو مورې دپاره. هغې باندې دې دانې یو عبدل کله چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شد د الله پاک پیغمبر بعضی کسان تی اورا دین پابرګي باندې نبي علیه السلام فرمایل دغه ډوډۍ نه استعمالېده عیسی هم نه ورکړه. یو خال له ورکړی په دې سره مې زر تېرېدی. اوس علما لیکي چې دا کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تیر شوي دغلته نه ورځه منو تی مه ورځه. الله دې په حال رحمېږي. نیلی دا کندرات دی دا آثار قدیمه دي. چکر نه ولې لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي. هلته داسې بندې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي. هلته مونږ د سیر ځای راکړی مونږ د چکر ځای کړی. دې ته نه ګورو چې اکرم طغات بې چاهه پاتې شوي دي. دا نورې پاتې شوي دي. دا هغه خلک چې د الله نافرمان او د الله عذاب ته راغلی دی. هلته کې لاړ شه د الله ولرېږه عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلک په الله کې مخ وزمکې مزدار کړی دی. استغفار ووایه الله ته به دې راشه به دغې ځای کې بلکې د سیر او د چکر ځای ورښکلی بس دی که نه ده بلکې د تهمت ټیکس مقرر کړي چې زه ورته نه په دروازه کې پیسې واخلې ایدر پیسې راکړه لاړ شه ځان له پتوان متوان وباسه ودرځه راوګرځه چکر وخه چکر نه عبرت حاصل کړه لاړ شه د عبرت حاصلوي ځای داسې ځای ته به چکر یې لمسې ته ځي نو عبرت له ورشه په منډه کې روزه بیا چې سارېږه به کلمه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه الصلاة والسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرام یې ته فرمایل د الله پاک پیغمبر تبدیل شي ساریت تبدیل شي ودوی نیشته د څه وکړو نبي علیه الصلاة والسلام به وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده خو هغې چینې ته چې ورسئ ژبې ته نیسته اوونه ته نیست کړو نو صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرامو وکتل پکې اوبه شته دی که نه هغې له خو داسې یې احساس کړی غوم پر اوبه اوبه پکې شته ده د الله پاک پیغمبر ته فرمایل چې اوبه ته بس د هغې کې اوبه شته دی نه موږ دې زه وڅښو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د بنده دبت ایمان رول نه د ما نه دي دت ایمان رول دی ایتیم لمس د سوالکانه د پلیخي کې نګرن پر در راوانستې او نبی علیه الصلاة والسلام وغواړي چې نبی علیه السلام راوړي نبی علیه السلام ته بسم الله الله حرکت دی هغې دی کې اعلان شو دا واپس په ریچوي کې ته کې واپس په ریچونه کې لاړل صحابه کرام هغوی دې ورسې واپس یې په هغه چینه کې اړولې نبي علیه السلام یې لږ صبر وکړ لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو داسې روانه د اوبو لښتې کې دي داسې روانه شوه نبي علیه السلام فرمایل په خپله ته واپس کې خپل ساري جیون لکه اب د پاک نبی علیه السلام یې صحابي نبی علیه السلام ته فرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا تېل علاقه شمئ دلته به لرې باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه حالاتو کې د باغات جوړ شو هغې چینې به ودونه د هر حال نبي علیه السلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پلاو واچو خو له پابلۍ لاندې رپل بادشاه رابرې ځکه د هغه بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر برو د مسلمانانو د پیغمبر وفات شوی دا بری دي نو هغه بیا رانه دی چې د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې سره واپس تستېدلی واپس تلو نبی علیه السلام هلته شل ورځې تېرې کړې پابلۍ له څوک راللو نبي علیه السلام فرمایل چې بی مه راځئ نیمې پسې مه ورځه پرېږده وږي پرېږده ورځم رادو فایده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کوم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو تایباً د مسلمانانو یې دی وکړو مسلمانانو یو ګیره ترې وکړه چې بس ډېر زورور دي د زمانې هغه سوپر طاقت چې ځان ته وایي مو هم په هغې پسې راني یو هغه ترې نه وتښتېده هغې ته وتښتېدل هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان ډېر چاپېره چې کوم قبایي ډېر خلک مسلمانان کړي ډېر خلک مسلمانان کړي او نبي علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه واپس راغی دارالعلوم منورې ته چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ته که نه د نبي علیه الصلاة والسلام سره تمام مخنثین مؤمنان تللي وو د مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شي منافقین پاتې شي یا حاضرین پاتې شي یا ښځې او ماشومان پاتې شي خو په دې کې درې صحیح مؤمنان هم پاتې شي وو نبي علیه الصلاة والسلام ته وروستي وو خو درې صحیح مسلمانان دي چې دا غزوة تبوک ته بوتل په هغې کې یو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه دین دراغه ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او درېیم ځای کې ابن نجار رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانان دي چې دین د نبي علیه الصلاة والسلام سره لیدل پاتې شو دراره ابن ربیع رضی الله تعالی دا یو صحابي چې دا کعب بن مالک رضی الله تعالی یې فرمایي په دې ورځ کې د تو مادر زن په دغه ورځ کې به تو مادر ته په دغه ورځ کې
او ما دا له دوو غیم ساتلی یو ښایسته مې سر به کړي ما چې نبي علیه صلات وسلام غذا راځي که نه زه به ورسره په دې اعتدال وځم. نبي علیه صلات وسلام اعلان به زی جز غذا ما چې زما سره ښې سر بېږي نبود دی به ځي یا بس سبا وځم لاندې دی کړم. سبا شو یا این ناراستیا را دا ګوراله اینا چې یه بله ورځ داسې لاړ شو بله ورځ شو ایما چې زه مړه نو پسې لاړ شم درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام را همدومره نه لیدله چې دا په جنت را ممکن وي ممکن نه ناراستیا پاتې کړه ناراستیا د وجې نه او د یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی چې د په دغه ورځ خپلوان راغلي ټول خپلوان یې په دغه ورځ کې راغلي د دې خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو د ډېرې غذاګانې مو د نبي علیه صلات وسلام سره کړي د رشته دارو سره راغلي دي دې نه مې پاتې شم لاړ به نه شم او دا یو صحابي چې و د ده غټ باغ و یاره دا باغ لې پک شوی دی کدیرې دي خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا د مرغو خغادو کړي دا خبرې کوي ښه ورته عایشه دي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم په دې وجې نه پاتې شم دا کار ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وزن روضة د ذمو نوره کې ډېر چاپېره ګرځي ګورم یا د نظر په ښځه دبي چې ځان ته مې کتل نو د زه ښځه نه وه یا معذورینو نظر نگیم و چې ځان ته مې وکتل زه کې معذورم نه یم دا مې نظر لږ په دادانو نگیم چې ځان ته نه وکتل زه په بوډان نه وم لا مې نظر غریبو صحابه کرامو پورې چې سورلیو سره نه ورته غذا راتللی زما سره په دوو دي حلالي انتهایي خفه شو انتهایي خفه شو چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي نبي علیه صلات وسلام ته د غذا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي یو سړي بل بل سړي بانه کوي نبي علیه صلات وسلام فکر کوي چې دا منافقین دي نبي علیه صلات وسلام یې کوي ښه ښه ته صحیح دي ځه یو منافق به دې راغی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاکستان یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم او برون ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي اورښتې ښځې ما یادوه مله توپلته ناسته شو ته دغه وجې نه یم تللی نبي علیه صلات وسلام یې ښه خبرې کوي کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د ګینا په بیت کې داسې ناست یم ځان له مې سوچ کوم چې ورې نبي علیه صلات وسلام ته به ویم یو خلاص به شم مردونه راته وویل چې نبي علیه صلات وسلام ته ګلونه خلاص دې شي بیا مې سوچ کوم چې نبي علیه صلات وسلام ته دورې هي نه که یا بیمار یا بل څه نبي علیه السلام کو بدیوري باسن خبره به ورته وکړم ټیک شو زه ځان خلاص کړم خو که الله تبارک وتعالی ورته وي چې لکه بیان درېږي زه به نبي السلام ته درو وایم نبي السلام به دوکه کوم خو که الله ورته وي چې کعب ابن مالک مریض بودی دا به څه کېږي که ایزان سر نکردن دیبند کون اونایی چی ولا اشتیا وانا داسې پاڅېدل د نبي علیه صلات وسلام فارې نرندل نبي علیه صلات وسلام چې ما ته داسې وکتل نو مسکی وشول مسکی شو خو د خدان مسکی و خدان مستا وه ګرانه نه ته داسې یا ما ورته د الله پاکه پیغمبره د مارې د الله په ازدار پارې کسان زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاکه پیغمبره دا مناسب دې سره ده نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه نه وشي تا چې ذوق د غذا ده زما در سره وشته د الله پاک ته پیغمبر ما سره ولاړ دي ونې مې تلې ما ورته ویل الله پاک ته پیغمبره د سستیا به ودرې پاتې شوی هېڅ عذر نه و هېڅ خبره نه وه زه د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم نبي علیه صلات وسلام د دې برنامه چې زه ستا نامه زه په الله کوي زه ستا نامه په الله باندې پوهېدم له تاسې د نبي علیه صلات وسلام خطا ده سخت خطا یم چې بار پوهېږم په پولیس مو چې زما په شان د کار د بل چا سره نه شوی دی صحابه کرام راته وفرمیل چې ستا دوه مردونه دي هم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیعه هم ستا په شان دي هغوی ما څه پاتې شوي دي ورته یې لږه تسلي راغله نه چې زه خو یې زه ته ډېر زیات تنظیر یم بدري صحابه کرام دي خو بدري صحابه کرام دي خیر ده ته زه کمزوره نه یې ته مې لږه تسلي راغله یریتم برته نبي علیه ورځ دې تېرې شوې نبي علیه صلات وسلام یې فرمایل چې د دوی درې صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوه هېڅوک ته سره خبرې نه کوه سلام به ترې نه اچوئ او که سلام دې در باندې واچوه جواب به ولې نه کوې جماعت ته رانغلم که نبي علیه صلات وسلام نه سلام یې راوکړو نبي علیه سلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو داسې کېناستم نبي علیه صلات په لوټ یا تیا راغلی په دې کې صحابه کرامو ډېر د قربانیو ورکړي دي دغه واقعې پکې به نبي علیه السلام د ډېرو صحابه کرامو سره راغلي الله تبارک وتعالی باندې د توبه قبول کړه